چې الله جل شانه ما نه اوس په دې وخت کې راضي دی او که ناراض دی. دا خو معلومول فکر دی که رب العالمین دی، موږ څونه احسانات کرامات دي چې ما ته دا پته چې الله جل شانه ما نه اوس دې وخت کې راضي دی او که ناراضه دی. نو علما ذکر کوي چې دې غټه یو نښه ده او غټ یو دلیل له دې موجود دی چې انسان ته به څرنګه پته لګي چې الله جل شانه ما نه په دې ساعت کې په دې ګړۍ کې رضا دی او که ناراضه دی، خفقه دی زمانه. د انسان ته د معلومولو دپاره تاسو ته یو وجه ښیم، یو دلیل درته بیانوم دا ځان سره دماغ کې کېده چې کله هم تاسو نه الله جل شانه خفی تاسو ته به ښکاره پته لګي، چې کله هم تاسو نه الله جل شانه ناراضه یي نو تاسو ته پته لګي، او چې کله خوشحاله هم تاسو ته پته لګي. علما ذکر کوي د هغې غټه نښه دا ده چې کله انسان ته د سجدو توفیق میلو شي او په کثرت سره دی 15 وخته مونځ کوي او د نوافلو هغه فایده هم درته حاصل شي، یعنی نوافل هم دی په کثرت سره کوي، نو پوه شه چې د انسان نه الله جل شانه راضي دی. او کله چې انسان نه 15 وخته مونځ کوي، یو مونځ قضا کېږي، 4 کوي یا 3 مونځونه کوي، 2 ته قضا کېږي، یا سحر مونځ ته قضا کېږي، یا ماسخوتن مونځ ته قضا کېږي، نو پوه شه چې د انسان نه الله جل شانه ناراضه دی. نو زموږ د مسلمانانو زموږ په زندګۍ کې نور باقي پاتې څه دي چې مو ته نه الله جل شانه ناراضه وي، نو زموږ ستا په دې ژوند کې بیا فاتې څه دي. مو تعالی الله جل شانه تمام عزتونه الله را کړي، د وجود د صحت د بدن الله جل شانه را کړي، نو چې الله جل شانه مو ته نه خپي کنه مو ته په دنیا کې څه کوي، به د الله جل شانه په ځمکه باندې ولي ګرځو، به د الله جل شانه طعامونه ولي خورو. زمونږ د زندګۍ مقصد خو د الله جل شانه رضا د الله جل شانه اطاعت ته، زمونږ د زندګۍ مقصود د الله جل شانه هغه فرمانبرداري ده. نو د مسلمانانو خپل الله جل شانه په یو حال کې هم مخه پکوي، ځکه الله جل شانه لرواني دا دنیا موتانه پاتره، دا د دنیا عيش او عشرت، دا هر څه موستانه پاتې ها رب العالمین روالي. او الله جل شانه دې مونږ تاسو ته د سجدو توفیق را نصیب کړي چې الله جل شانه مونږ تاسو 15 وخت مونږ گزار کو. الله جل شانه دې مونږ تاسو کامل مسلمانان جوړ کړي. جزاک الله خیر.